عمر فاروق خلیفہ مدینہ منورہ کی ټول شپه ګرځي لګیا دی چې چاته تکلیف نه وي څوک اوږې شپه تېره نه کړي څوک په یخنۍ کې بې بسترې شپه تېره نه کړي او دا جمله د عمر فاروق تاریخ کې د سرو زرو په الفاظو لیکل شوی موجود ده چې که د دریای فرات په غاړې د دریاب په غاړه د دریای فرات په غاړه یو سپی د تندې نه مړ شي نو د هغې پوښتنه به هم الله د عمر نه کوي عمر به رانیسي الله چې دا سپی د تندې نه ولې مړ شو دلته انسانان مري لګیا دي انسانان حکمرانان دی وی چې داسې خو کیږي ایسا تو ہوتا رہتا ہے نو هغه الله چې بیا دی حکمرانانو سره څه کوي نو هغه ویسا ہوتا رہتا ہے خدای نه بشرته ځي اصل زور خدا الله دی اصل قوت و طاقت خو الله دی هغه نه بشرته خلاصېږي چرته به ځې تی نه نن ته وی چې ما ته څوک څه نشي ویلی داسې یو ذات شته چې تا ته ویلی شي وی دغه باغ به د خلاص نشي د خزانه دغه باغ به د خلاص نشي د خزانه که چاپیرت نسد د سکندر کړي ستا دا د ژوند باغ دی دې نه که ته د سکندر ذوالقرنین دیوال چاپیره کړي خو بیا به هم دا د خزان نه نه بچ کېږي یو د دنیا خزان دی یو بل خزان دی چې هغې ته مرګ وایي ستا دا د ژوند بهار دا د مرګ د خزان نه نشي خلاصېدی د مرګ خزان به راځي ورته که ته دا دیوالونه اسمان پورې موچت کړي خو د مرګ خزان نه نه خلاصېږي عمر فاروق ګرځي لګیا دی چې چاته تکلیف نه وي څوک پریشانه نه وي مدینه منورې نه لږ بهر وتی دی یو سړی د جونګړې نه بهر ناست دی ډېر پریشانه ناست دی دی ورسره کېناست وی چې سلام دعا یې وکړئ چې خیر خو دی هغه جواب ورنه کړو بیا یې ورته وی چې څنګه داسې پریشانه ښکاري اوس هغه ته څه پته ده چې دا امیر المؤمنین دی هغه ورته چې زه بابا خپل کار کوه یار مونږ پسې کیو ته وی چې طبیعت دې ښه دی بیا ورته وی چې نه څه تکلیف وي نو ما ته ووایه وی دې جونګړه کې دننه زما کور والا دو د هغې ماشوم پیدا کېږي اوس زه سړی یم هغه خدمت کولی نه شم او ښځه شته نه دی په منډه راغی او خپله بیبي به د حضرت علی رضی الله تعالی عنه لور ام کلثوم هغه د لاس نه ونیوه بویتله او ورته وایي چې د ډېر لوی خدمت موقع الله په لاس دروستی ده چې ضایع نه کړي وی څه چل دی وی چې داسې چل دی سامان مامان چې څه لګیا راواله سامان یې راوغوست ولاړو د امیر المؤمنین بیبي دننه ننوته او دایتوب کوي د ښځې ماشوم پیدا کېږي هغې ته مخکې رسو کېږي د امیر المؤمنین ښځه
مدینه ریاست مدینہ دا دے دا سے بو کی ستا حکمران خدا سے دے چرته ایکسیڈنٹ وشي دنیا زخمیان پکې پیدا شي تاسو د اخبار کې وګورئ دا حکمرانانو دا لوی خلک دا MNA او MPA او دا سینیټران دا وزیران دا کوڅډب دا وتراشي هغه کیمرامینان خو ځان سره به 24 غنټې وزرولي کنه نا بیمار ته داسې پر سر لاسی خی او فوٹو راشي عیادت کر رہے ہیں بیمار پرسی کر رہے ہیں عیادت ادا دے چې دا بچ والی شوی چې کور دې نورم وران وینو خبوي عیادت ادایي بیزو پیژنې بیزو په دې بیزوګانو کې چې چلته یو بیزو بیمار شي زخمی شي نو د هغوی طریقه څه ده د بیزوګانو قانون دا دی چې دا سړی زر مړ شي نو ښه به یې چې ونه کړېږي نه د دې بیزوګانو چې کم صدري کمی لیډر وي ټولو نه اول هغه راشي او هغه زخمی بیزو خو پرته یي که نه نو د هغې په زخم کې داسې کوي څنګه یي بس هغه خو لاړ شي بله بیزو را مخامخ شي هغه ورته داسې لږه ګوته لږه جوله بوځي په هغه زخم کې څنګه یي ته یې ښه پې درېیمه راشي څنګه یې خو چې 10-12 بیزوګانې څنګه یې ورته کوي که نو نه زخم یې د دومره نه دومره کړي او هغه بیزو هر یو ته وایي چې بس ښه یې منو دا هغه بیزوګان دي قسم په خدای که دوی په زړه کې دا همدردي وي چې دا سړی اکسیډنټ کې لګېدلی دی په ګولو لګېدلی دی په دماکه کې زخمی شوی دی د ده عیادت وکړو بیمار پرسي وکړو پوښتنه یې وکړو چې څنګه دی څنګه نه دی والله که دا غرض وي صرف دا غرض وي چې وګوري چې لرې دی که نږدې دی زر به یې کور وران شي که نه لیټ به پرانېږي نو دا هغه بیزوګان دي عمر فاروق امیر المومنین او د پاکستان امر د ځمکې حکمران نه د 22 لاکھ مربع میل ځمکې بادشاه 22 لکه مربع میل ځمکه په هغې د عمر فاروق حکم چلېدو داسې حکمران دی کور والی دننه لاړه او دې بار هغه سړي سره ناست دی خبرې کوي پوښتنې ته کې کوم ځای نه راغلی او څنګه یې وغیره وغیره دې کې دننه نه د ماشوم د ژړا آواز راغی نو د امیر المومنین بیبي ستاسو په الفاظو کې ورته خاتون اول ووایه ځکه چې د صدر صاحب کور والا ته خاتون اول وایي خاتون اول یعنی دا 2 کروڑه چې نورې په دې ملک کې موجود دي دې کې یوم اول نشته دا ټول دویم دي اول هم دغه ده خاتون اول کم شی بجاړي وی الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے
کہ سلطانی بھی عیاری اور درویشی بھی عیاری. دا زمونږ په لباس کې چې دي دام ټګان دي او د بادشاهۍ په چې لباس کې دي هم ټګان دي. موږ هم ټګان یو چې ورته ګورې ته به یې که په لمنې مونځ کېږي او پکې به لوی ګڼکه پي. هر شی عیاري ده. څه زمونږ په شکل کې عیاران دي او څه د حکمرانانو په شکل کې عیاران دي. خو ګناه خو ټوله زمونږ ده که نه، معامله خو ټوله مونږ کې ده. انتخاب خو قوم کوي که نه، او قوم څوک دی؟ لږ ووایي خبر وکړئ چې تقریر مخکې روان وي. قوم څوک دی؟ نو د حلالولو هغه دي که تاسو یې؟ په خپله خو دې ځای ته نه رسېږي، خو قوم یې رسوي که نه. نو د حلالولو خو قوم دی او جاړیم قوم. دې نه پس به حج هم انشاءالله په خوب کې کې په وي خبرانو نه کې 1,50,000 روپۍ حج نور ګران شو. څومره خبره خو کې ولې یریږئ؟ 1,54,000 روپۍ دا حج نور هم ګران شو. نو 3.5 خو مخکې و که نه، اوس 1,54 پې د پاسه نور راوله. قربانۍ دپاره به نورې 2,000 ریاله جمع کې. دا نننۍ خبره ده. او دلته نه چې ځې نو ځان سره به کم از کم 2,000 ریاله وړي چې هلته دې بې خرچه کېږي. زمونږ نیکم قسم په خدای که په دومره پیسو حج وکړي نو به دې نه پس به دی چې خوب کې به حج کوو انشاءالله. ټیک ده که نه؟ په ویښه خو ډېره ګرانه ده چې په دومره پیسو غریب سړی حج وکړي. دا اوس وګوره بیګا زمونږ هغه کاري صاحب اپریشن و، زما هغه زوی ورسره و، وایي چې دوی یې بیه کړه د اسپتال سره 14,500 روپۍ، او چې دې خوا نمکمنډۍ ته راغلم هماغه دوی په 2,200 روپۍ وه. چېرته 14,500 چېرته 2,200. دا چې ریاست مدینه دی، ریاست مدینه چې ریاست مدینه کې به سړی د دوايا د وجې مري چې پیسې نه لري. خدای دې رحم وکړي د دغه ملک په حال باندې. نو هغه کور والا आवाज وکړو چې مبارک شاه یا امیر المؤمنین ستا ورارو شو. د عمر فاروق بیبي وایي عمر فاروق ته چې مبارک شه ستا ورارو شو. د یو لوی خان او د نواب ښځه به خاوند ته دا ووایي چې دا ستا زمیندار ستا ورور دی، د دې وراره دې شوی دی. قسم په خدای خوله ورته ماته کړي. او هغه امیر المؤمنین ته وایي چې مبارک شه ستا ورارو شه. دې سړي چې واورېدې چې هو دا امیر المؤمنین دی، بس داسې نیغ شو د یرې نه. عمر فاروق ورته په یوګه داسې لاس کړ چې یارېږه سید القوم خادمهم، سید القوم خادمهم. ما د خپل محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې کوم سړی د قوم حاکم او حکمران شي نو هغه په حقیقت کې د قوم خادم وي. زه ستا نوکر یم، زه ستا نوکر یم. امیر المؤمنین وایي سړي ته چې زه ستا نوکر یم، زه ستا خادم یم، زه به ستا خدمت کوم. نو عزیزانو دا ریاست مدینه و او دا د هغې خد و خال دی.
او هغه په دغه ستا په حکمرانانو کې چې دوربینو لګیم د هغې بوی پکې نه ښکاري بوی بس یو ډانګ دی اوس قوم ته په دې نامه دوکه ورکوي چې زه ریاست مدینه جوړوم ریاست مدینه دپاره به اول د عمر فاروق غوندې ایمان هم ځان کې پیدا کړي د ابوبکر او د عثمان او د علي غوندې ایمان به پیدا کړي چې کوم ایمان د ریاست مدینه په حکمرانانو کې او هغسې ایمان به هم ځان کې پیدا کړي خدای دې زموږ په حال باندې او د دې ملک په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا